ګرانو کتونکو زه دا مهال موجود یم د یوې خوراکۍ سره خبرې اترې به کوو د نیډز ارګنایزیشن د سوري لاندې هغې نه به تپوس کوو چې هغه معاشره کې هغه کم بېګاړ ویني کمې خبرې ویني چې هغې ته د حکومت هم توجه راشي د ضلعي انتظامي هم توجه راشي نو څه نظر ساتي خپله پېژنګلو را سره وکړئ. السلام علیکم. زه یو سټوډنټس یم هیلث سره تعلق ساتم او د تنګي اوسیدونکې یم. زموږ خو دغه د لاول دا خبره ده چې غریبي ډېره زیاته زور ده. زموږ د خلکو د دې څیزونو نه دومره فایدې اخیستې دي چې دې خوا ته کرپشن دی هغې ته سوچ وکړي نه هر ځای کې کرپشن سټارټ دی. څوک هم په دې باندې دغه نه کوي عمل نه کوي چې لکه د دې څخه حل وځي. دلته کې د پټرولو خبرې شي چې پټرول ګران شو زموږ عوام څه دي هغوی به دا خبره وکړي چې یاره دلته کې چینچیانو باندې دباو پیدا شي هغوی به په هر عوام نه زور وکاږي د 10 په ځای 10 روپۍ یا 40 روپۍ اخلي چې هغه پټرول ارزان شي د چرم داسې حالات رانغله چې څنګه هغه مهنګایي ختمه شي هغوی هغه خپل صورتحال له واپس راشي. مهنګایي چې کو زیاته وي او کو کمه وي هغوی همغه شان کې په خپل حالاتو روان وي لکه دې ته عوام نشي رسېدی چې اوس د موږ دونه مزل نه دی تنګي نه د موړه پورې د موړ نه سوري د هاسپټل پورې دونه مزل نه دی او دوی 40 روپۍ پر کرایه اخلي د هر یو غریب دا وس نه کېږي. صحیح. نو دغه باره کې موږ دغه خبره کول غواړو چې لکه دا کرپشن د دې ملک نه ختم شي. باقي چې دی زموږ په دې عوامو کې داسې حالات دي داسې جنکې دي هغوی تعلیم کول غواړي د کور د سایډ نه هغوی ته توجه نشته دی اجازت نشته چې هغوی ته خپل تعلیم له روزي هغوی خپل جوب وکړي. په معاشره کې جنۍ ډېره زیاته وروسته پاتې شوې ده حالانکه موږ خپل هم فیمیل یو موږ ته دومره اجازت نشته چې موږ خپل حق باره کې تپوس وکړو. دا زموږ څه د مشرانو حالات داسې راغلي دي څه زموږ معاشري حالات خراب کړي دي چې هغې د وجې جنۍ له خپل حقوق نشي ورکړی کېدی. تاسو وینئ چې تنګي کې په جنکو کې داسې ټیلنټ شته دی لکه جنۍ چې تعلیم وکړي یا به استاذه شي یا په کور بندیوانه شي که نه یا ته مور بس جوړه شي نو هغوی هغه ټیلنټ دنیا ته لاړ نه شي. نو ویني بالکل وینو هغه هم زه درته وایم که نه چې په دغې وجه باندې کېږي چې زموږ دا حالات ځکه خراب شي چې زموږ مشران دې خبرو له توجه نه ورکوي. کله چې زنانو ته د هغوی حقوق باره کې علم ورکړي شي او هغوی ته د خپل حق باره کې تپوس کولو کوشش ملو شي چې لکه تاسو د خپل حق باره کې تپوس وکړئ هغوی به خامخا مخکې راځي. داسې زنانه نه ده چې هغوی د خپل حق باره کې مخکې تلل نه غواړي. تاسو سوشل ورک هم کوئ داسې مختلف انجیوګانو ته هم ځئ داسې ورکشاپ یې مټین کوئ څه مو لیدل او ځان کې کم ټیلنټ ویني؟ یاره زه خو ځان کې ډېر زیات ټیلنټ وینم. زه خو وایم که نه چې زه کم ځای کې یو خبره وي هغه لکه مطلب ډېره زیاته کرپشن باره کې وي زه عوامو دپاره هم د دغې څیز اواز اوچتوم چې یوازې زه فیمیل نه داسې زموږ سرې نور زنانو لم پکار دي چې هغوی روچت شي هغوی خپل حق باره کې تپوس وکړي هغوی دغه خبره مخکې کړي چې لکه د هغوی د تعلیم نه محرومه وي هغه شاته نه پاتې کېږي. لکه یوه زنانه به نه مخکې کېږي دې کې به زموږ د قام قبیل هره زنانه را مخکې کېږي. داسې جنکۍ خو به وینئ چې هغوی په اړه باندې ډېر څه وي خو دغه مسلې ورته پور نه نو بس بالکل دغه شان کې خو زیاتې جنکۍ داسې شته دی مونږ لیدلي دي زیاتر. ګرانو کتونکو د دې دغه خبرې چې موږ د تاسو سره شریکې کړې دې مقصد او مرام ده چې په تنګي جنکو کې ښه پوره ټیلنټ دی مخکې تللی شي بیا چې کم کرپشن یا په کم نظر باندې کتنه ورته کېږي نو د دې په ضد باندې زه م اواز اوچتوم نور جنکۍ هم دې به اواز اوچتې کړي او خلک هم دې اوچت کړي. نو یوه ښه خبره ده زما به خویندو ته دغه خواست وي چې میدان ته روزې په تاسو خو تشدد کېږي خو دا خبره چېرې کېږي چې به دا د کور عزت دی او دا هم آیا ده اول ته کې په تا ظلم کېږي نو دا نه عزت دی او نه آیا ده میدان ته به روزې خپل اواز به په خپله پورته کوئ. په دې مقضا خبر م کوم پرون ماته یو زنانه راغلې وه اووه خویندې دي د حصې مساوات لپاره په کور زړې کړې واده کوي یې نه منټلي چې کوم دی هغه یې ډسټرب کړي دي هغه وروڼو ته هم زما دا خواست دي چې دغه ظلمونه د خویندو سره مه کوئ.